د 400 سیاسي مذهبي او ټولنیزو فعالینو غوښتنه کړې ده چې ام اس ډي کو ډاکټر جانزید د خپل څوکۍ نه لرې کړی شي. ګینه دوی به د جمعې د ورځې احتجاجونه پیل کړي او بیا به د هغې ذمہواري په ضلع انتظامیه وي. دا په داسې حال کې چې د اپریل په 22 نیټه ام اس ډاکټر جانزید د دوه خبريالانو په ضد مقدمه درج کړه او ویلي چې خبريالانو په هسپتال کې احتجاج ریکارډ کړی دی. دغه احتجاج هغه وخت ریکارډ کېدو کله چې په هسپتال کې دننه د انتظامی د غفلت لوجه او ماشوم جون د لحظه ورکړو. د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام ضلعي مشر مولا رسید ګوهرشاه د خبريالانو سره د ام اس بد چلن غندلې دي او ویلي چې دا د خبريال آئینی او قانوني فرض دی چې هغه متاثر شوی کورنۍ ته پرسنو کې ځای ورکړي او څوک چې د میډیا مخه نیسي نو هغه د قانون او آئین مجرم دی. ښاغلي ګوهرشاه وایي چې د دوی ګوند د خبريالانو د ام اس د معطل کولو بدلولو د غوښتنو مرسته کوي. زه بالکل د عوامي مسالې بالکل پوره حمایت کوم. موږ ته چې کوم مشکلات دي یوازې د صحافیان یوازې نه دي بلکې د قوم عوامي مسایل دي. دی وجه موږ صرف صحافیان بیا هم د دې موږ حمایت کوو. مرګتیا هم کوله د خجایز تعاون هم وسره کوو. په کار دا چې کوم مطالبه نن پیښ شو موږ هغه حمایت کوو او زموږ څونه خیال دي نور مشران هم د حمایت وکړو د ام اس ترانسفر او د هسپتال د خکول لپاره. صوبه کې د دې ډېر وخت شو په دور دا چې هوایی مسائل نه حل کړي. بل خو د دکاندارانو نماینده تنظیمونو متحده شاپکیپر فدریشن تاجر اتحاد اول تاجر اتحاد ویلي دي چې کوچري په درې ورځو کې ام اس د خپل کورسین لري نه کړی شو نو دوی په ټوله ضلع کې شټر ډاون هړتال پیل کړی. زما په خیال دا د صحافي ذمہداري جوړیږي چې کوم ځای کې عوامو ته مسایل ایون چې ګورنمنت کم غلط کار کوي دا غیر ښکارا کول او دغه شان د عوامو مسایل د اجاگر کول دا د صحافي ذمہداري ده او زه وایم چې بالکل اغي د حق جوړې ده چې اغي تلې و دا کم چې پریادیانو د اغي پریاد د وګدارانو ته ورسو خو د بد مرغه دلته چې کم حالات روان دي د زمنګ د ام اس په حواله باندې نو زه خو دا لول دا خبره کوم چې دا زمنګ علاقه دومره اویر نه ده ځکه چې نن هم کم د ګایني پیشنټس دي نو هغه راځي دلته 400 کې 400 ته ډون بیرز لول غوډو خلکو ته دا پته نه لګي چې پر ازړو کې هسپتال شته کنيشته دي نو بیا دلته کې دوی هغه یونټ غون ختم کړي دی او بیا هغه د دې زناري پر کې او ته دغه ته رزړو ته لګي نو موږ دغه مزمت کو او چې دا یو یقین دهانی د تاجر اتحاد د صدر په حیثیت در کوم چې د صحافتی برادر سره به ان شاء الله وګپو ولاړو. د خبريالانو احتجاج ته کوم حکومتي غړي یا د هسپتال انتظامی هیڅ جواب نه دی ویلي. خدا مظاهرین وایي چې ام اس په درغلو کې ککړ دی او د پاسر د صوبایي وزیر صحت تیمور جګړه